ستا په خپو کې خاوره ومه ښه ومه اوس که ځینې مر شومه نو سوځمه او یو وجود په دوه ځایه تقسیم شومه زه چې لر او بر شومه نو سوځمه. چې کارنامې لکه د نمر د چا نه پټې نه وې، د وخت په کتابونو کې د هغه سړي ذکر نه و. زار یوسفزی د ملکنډ د ادبزار هغه زلمی دی چې شاعري یې د مقصدیت سره سره د فلسفې او رومانیت ځانګړي رنګونه لري. د هغه د خیال پختګي لوستونکو ته د سوچ او فکر نوي منزلونه ورپګوته کوي. زار یوسفزی د ملکنډ نماینده غزلګو دی او په لږ وخت کې یې ډېر مزل کړی او د خپل فن په زور یې په پوره پښتونخوا کې خپل یو ادبي حیثیت جوړ کړی دی. د ملکنډ په ادبي هلو ځلو کې د زار یوسفزی یو مهم کردار دی. تر اوسه د موصوف ملګري یو کتاب ژوند په دایره کې هم چاپ شوی دی چې په ادبي حلقو کې لوستونکو ډیر زیات خوښ کړي. د زار یوسفزی ښکلي شاعري یقینا انسان په خپل حسن کې تړي. د زار یوسفزی د وینا هم ځانګړی رنګ دی. ځان ته مې د حد کرښې راښکلي دي لږ کتې بهر شومه نو سوځمه. سترګې د پښتون په حالت پټې کړم بس خو که خبر شومه نو سوځمه. ستاسو د یوې کرښې بلا معنی دي راښکل به غواړي لیونو کرښې چې د ولس په څړیکو نه لړزېده وخت یې راښکلي په هغو کرښې او زاره نن ډېر عجیبه ښکارېدې په سینګار شوو آینو کرښې د ژوند په پاڼو د ژوندو کرښې لکه څوک راښ کې په اوبو کرښې. زه یم چې زما شعر دی د معاشرې دپاره، زما شعر دی د پښتون ولس دپاره او زما شعر دی د پښتني روایاتو د پښتني ناستې پاستې او د تهذیب او تمدن دپاره وي. نو زه به ویم چې یاره زما شعر خپل کردار ادا کوي. که فرض کا زما شعر دا کردار نه ادا کوي نو زه بیا شعر نه لیکم. د زار یوسفزي نه پوره توقع کیدی شي چې د شاعرۍ په بنیاد د خپل ځپلي قام خدمت وکړي او د خپل فن دایره نوره هم خوره کړي. عمران زریاب، خیبر نیوز، بړخیله، مالکند.